نن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند 15 منتخب غړي چې د ښځو اقلیتي کسانو لپاره په مخصوصو چوکو ټاکل شوي وو نو د حلب مراسم یې ترسره نشول. د دې وجې د اسمبلی د کورم یا اکثریت نه پوره کېدلو چې له امله یې غونډه د جولای 23 ته وځنډول شوه. د اسمبلی غونډه نن سهار 9 بجې ټاکل شوې وه خو 2.5 غنټې وروسته پیل شوه. غونډې ته د پی ټی آی غړي شیر علي افریدي ویل چې کورم پوره نه دی نو غونډه دې وځنډول شي. د هغه د خبرو وروسته د پی ایم ال ان غړي صوبیه شاهد ویل چې د قرآن کریم د تلاوت او خلق ترمنځ د کورم خبره نشي کېدلی. هغې د اسمبلی له سپیکر نه وغوښتل چې قانوني مواد وړاندې کړي نه چې صرف وخت ضایع کړل شي. د پیپل پارټۍ مشر احمد کریم کونډي هم د خلق ورکول ملاتړ وکړو او ویل چې د آیین 255 ماده له مخې خلق ورکول لازمي دي. خو کله چې سپیکر بابر سلیم سواتی د حاضر غړو شمیره وکړه نو یوازې 15 غړي موجودو چې د 115 غړو اسمبلی لپاره ناکافي وو. د دې سره اسمبلی غونډه د جولای 23 د ماسپښین 2 بجو پورې وځنډول شوه. بلخوا د پیښور های کورټ لخوا د ټاکنو کمیشن درخواست منظور شو او د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي نه امر شو چې زر تر زر دې غړو خلک واخلي. دا خلک بنن ماخام 6 بجې د گورنر خوس په ودانۍ کې تر سره شي. دا پی ټی آی ویان برسټر صاحب دا ورځ د پارلماني سیاست لپاره تور ورځ وبلله او ویل چې دا یو سیاسي جرم دی. هغه زیاته کړه چې دا خلک د ولز د رای توهین دی ځکه چې دا څوکۍ له پی ټی آی نه واغستل شوې. په تازه حالاتو کې د اپوزیشن اتحاد اوس 250 څوکۍ لري چې پکې د پی ایم ال ان او جمعیت علماء اسلام فی ډلې ولس د پیپل پارټۍ لس او نور څوکۍ د عوامي نېشنل پارټۍ پی ټی آی پارلیمنټریان او نور سره دي. سېنات ټاکنې چې سبا ته ټاکل شوې دي د دې خلک لامل ځنډېدلې دي خو د ټاکنو کمیشن یې وخت لا 9 بجو نه 11 بجو ته بدل کړی دی. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400